بسم الله الرحمن الرحیم. باب الشهید. خجی باب د شهید د تعریف او د غیر مسائل متعلق اور اس ابدام د نور مړو بشان د ځان له ولي ذکر کړي ځکه بزینو احکامو کې د نور مړو نه بدل غسل نه ور کول مستقل کفن نه ور کول کمی کبړی دی باغې کې بدفن کیږي. ازه خو یم چې دا وجه بیان کو چې د شهید درجه او د نورو په درجه کې فرق دی کنه. شهادت د الله د رضا د پاره د الله د دشمنانو سره جنگ کول دا خو په ټولو عبادتو کې د ټولو نه عظیم ترین عبادت دی. وجه دا د قرباني پکې انتهایی درجه زیاته ده. خدای چې بس اخلاص پکې نور عبادتو ته سپک نه ګوري. د مولان دا کار روان کوي مجاهدین په نورو خلکو ته په عبادتو کې سپک ګوري. یو مقبول عبادت علامه دی چې تی کې او بلې نه کوي چې بل ته سپک نه ګوري او قبل بل عبادت کې هغې ته سپک نه ګوري. دا مقبول عبادت دی. او که ته یو عبادت کې او د بل هغې ته کمزوري ګوري نو دا ستانه نه دی مقبول. ته خو تکبر کې لګوي خدای ورکړي ته نه رسي خپل ته دروند ګوري او بل هغې ته سپک ګوري. نو که تبلیغ والا داسې کوي که مجاهدین داسې کوي که پیران داسې کوي که مدرسین طالبان یې کوي الحمدلله څوک چې مدرسو سره وابسته وي درس مرس کې هغه باندې دا یو شی بل شی نه غالب کېږي ټوله د په یو نظر باندې ګوري. داسې ده که نه. برحال په عبادت کې د ټولو عباداتو کې د ټولو نه لوی عبادت چې خپل سر چې دی هغه په تلي کې کېښودل دی هغه شهادت دی جهاد کول دی. نو ځکه مستقل ذکر کوي شهید چې دی فعیل وزن دی موږ مراحه کې ویلي په معنی د فاعل باندې راځي شاهد او په معنی د مفعول باندې یعنی مبني کله په معنی د مفعول وي مشهود. نو که شاهد شي شهید معنی شاهد دا حاضری کنه الله ته جنت ته او مشهود چې شي ملائکه ورته حاضریږي مر په وخت کې نه رسید او دغه شاندر بار گواہی شوی ده د جنت ته تک دیوانه مشهود دی. شهید چاته وی تعریف یې ولکړي تاسو بر وګورئ. اول ذهن کې دا واچوي شهادت علماء فرمای بدو قسمه دي. یو حقيقي شهادت دي یا د سی وایي تعبیر وکړه دنیوي او اخروی شهادت دي او یو حکمی شهادت دی هغه سره اخروی دي. دنیوي شهادت هغه دا چې دنیا کې به د شهادت احکام جاری شي ویني تیمینځه غسل مور کوا مستقل نور کپړو کې کفن مور کوا دې ته ویل کېږي دنیوي احکام دا چې بچا جاری شي هغه ته ویل کېږي دنیوي شهید. بل اخروی شهید دی چې هغه آخرت کې د شهدا او درجه میلاو شي. نو حقيقي شهید هغه چې د دواړه صفات پکې. بل حکمی شهید دی چې هغه صرف د آخرت په اعتبار سره شهید دی. دنیا کې به غسل مرکو کپړې به وباسو دا کم مسنون کفن دی دا به مرکو پوهېږئ پې که نه. دنیايي صرف د آخرت په اعتبار سره شهید دی. دا و څوک دی څوک په بو کې مړ شي چا باندې دیوال له غورځېږي اور کې مړ شي. تقریبا 72 کسان یې ښودلي دي. مشکات په شرح کې ذکر دی. مشکات په حدیثو کې مختلف ذکر دی. نو مجموعه چې راغونډه کې حدیثو کې نو څو جوړېږي 72 جوړېږي. رسې دلته د حقيقي شهید چې هغه دنیوي شهید وي اخروی شهید وي داغه بیان کې نو واک شي وته. درې قسمه شهدا چې دي کنه هغه دغه شان دي. یو هغه مسلمان چې د مشرکانو د الله د دشمنانو د لاس قتل شي. یو دویم مسلمانانی دویم نمبر د جنگ په ځای کې مړ اومندل شي او علامات پکې د زخم د قتل موجودي. څه شو دوا او دریم مسلمانې ظلمن ملکی مسلمانانې ظلمن ملکی. نو دا درې قسمه کسان چې دي دا دنیوي او اخروی دواړه شهدا دي. رسې به وته وګورئ تاسو نه به څوک تپوس کوي دنیوي شهید چې هغه باندې احکام نه جاری کیږي کم دی نو څو بوته یادوي درې. اول الشهید من قتله المشركون شهید هغه کس دی چې قتل کې دلته مشرکان یو بأي شيء بآية
بأية آلة كان دا برستراشي إن شاء الله اشتا كبسيم ملكي يو او وجد في المعركة وبه اثر ومن دلشي د جنگ بځای کې او د باندې اثر د زخم وی اثر د زخم رسره روان دی دریم او قتله المسلمون ظلما مسلمانان ملکی ظلمن ملکی ځکه که مسلمانان ظلمن ملکی معنا رجمی کی زینای کړي یا قصاص شي یا مرتد شوی مرشي به خو نه دی وربسی وای ولم يجب بقتله دية فقتل دية واجب نشي ذکر مراد ترنه قتل عمد دی قتل عمد کی دیتونه نه نو کله چې دیت تراله نو معلومی کی قتل عمد نه دی مسلمان چې بل مسلمان په قتل عمد ملک لنډه د ال شهید دی او که په قتل خطای ملک کوم کی دیت راځي شهید به خو دنیوي شهید نه دی پوهیږي کنه او اصل کې مقصود خود اخرت درجه دی الله ور کوي یہ مطلب دا نه دی چې دا مرتبه را وغورځیدله صرف دومره وایو احکام لپاره د تقسیم کوو چې دنیوي احکام به نه جاری کیږي نور څه خبره نشته تاسو زما په دې دریم ټکی پوه شئ څه وایي او قتله المسلمون مسلمانان قتل کې ظلمن او واجب نشي په قتل باندې دیت څه مطلب واجب نشي یعنی د څه قتل نه چې دیت واجبېږي چې هغه قتل خطا له خیرت تاسو له برا شي خبه سراجي بشرو کې مرضی ورسېدلې به کله کله د سی چې ابتداء د قصاص حکم وي خو قصاص نه جاری کیږي خبر دیت تلاړ شي لکه بلار چې زوی ملکی آمدنی ملکی قصاص نه جاری کیږي نو ته دیت راځي دیت خو هغه واجب شوی نه ابتداء رست راغلی نو التم شهید دنیوي شهید دی لازم خلک وي سخت زیته کیږي گاڑی مانی یو سړی وهل شي زه به زیاده اکسیډنټ کیږي کنه دغه نه یتیمانان بچی پاتې شي نو زمنګ په علاقه کې زمنګ رشتہ دارو کې وس تازه تازه د دوه واقعات رال نو سړی غریب مړ شي نو کوم قاتل دی د گاڑی والا دغه دیت ورکي یا څه ورکي د پیسو ورونه غیرت کوي پلان نه مونږ نه لو یو رب سي خلق خان دي دا خبره کوي دویم دا قتل وي شهادت خرابيږي دوه غلطي خبرې دي نه رسېږي قتل خطا دی غي د دیت حکم نه شهادت د خرابېدو څه مسله نشته دی نه رسېږي د شهادت د خرابېدو څه قصه نشته دغه اسی مخروي شهید دی دنیوي احکام به نه جاری کیږي نو کته به دیت لیکنه لی هیڅ فرق ناراضي یو خدا غلطه خبره ده دا خلکو ذهن سازي وکي دویم حق د دیت د هغه د ورثوي بچی دي بچی کنه ورونو حق نه دی مړی اده خزي حق دی د یتیمانو حق دی او معافي ته کې دوسه د ډېر بے غیرته سړی دی حق د پردې دی خپل ولبه 50 روپۍ نه ورکي به ورېدونو لڅ ورکي نه ورکي اول ته غیرت کوي نه خپل مال معاف کا کنه ته پردې مال معاف کې دیت خود بچو د یتیمانو مال له حتی که هغه معاف کیم نه معاف کیږي ماشوم معافیم غیر معتبره ده او بس موږ دماغ د ډېر کله خبرې وکړې خو به مونږ نه منل ما په ما فکرو تاسو ویږي کنه نو دا دوه خبرې ځین کې نه وای نه شهادت خرابېږي یعنی اخروی درجه او نه د چا چې حق دی او نه غیر نه څوک معاف کولای شي راځي جی اوس به څه کوم چې دنیوي شهید دی هغه د بار حکم دالي فیکفن کفن به ورکواله کوم خو شهید له کفن نه ورکو معنا کفن به هم د خپل کپړې به هدايه دی مستقل به نه ورکو ويصلى عليه جنازي منذ بكيږي البته ولا يغسل غسل به نه ورکو بس صرف دا یو خبره ده چې غسل به نه ورکو الکه ولي غسل نه ورکه جنازي منځ پکې کفن نه ورکه کفن هم ورکه خو مستقل نه خپل کپړو کې خخه وذکر لانه في معنى شهداء احد انداد احد شهداء په حکم کې معنی کې هغه دغه شان قتل شوی او دا ابو مبارک نبی علیہ السلام فرمایي وقال فيهم زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم ازملوهم راون غاړي دیو بكلومهم بخبلوا زخمونو کی ودمائهم بخبلوا وینو کی ولا تغسلوهم او دیو لغسل ما ورکوي رسې کنه به راځي جی کم کس ته غسل نه ملاويږي به الفاظ دیگر توجه دلته خو درې قسمه ذکر کړه کنه شپږ شرایط دی پر درې وړو کې موجود دي کله شپږ شرایط موجود شي د دنیوي شهید دی غسل باندې ورکو
او که یو شرط مفوت شي به دنیوي شهید نه دی به غسل ورکو څو شرایط دي شپږ اول تاسو به ان شاء الله قتل عامت مبارک د خیر سره به واورئ کا موږ د سراجي دریم د کوم درس تغي کې دا بیان شته قتل عامت هغه قتل توي چې وسړی بل قتل کې قصدن یو به د امام سے برای دا د علی قتل کې صاحبین وای چې دا شي چې عام طور ته سړی مري نو اکسیډنټ مانی غاړي مانی څو قصدن بلو وای کنه صاحبین درای موافق قتل عامت د عام طور ته خلک مري قصدن چې وای د مرګ پنيتي وای امام سے بنز معنی دې ځکه علی قتل نه د حضرت رایم دې طرف ته چې قتل عامت دي شي قصاص تیوالي یو غاړي ډرایور نه که څوک قصدن بلو وای چې قصه ختم شي برحال وخت شي وته نو یو دار چې علی قتل معنی معنی قتل عامت وي دویم نمبر ظلمن وي ظلمن هم ځکه ویلو چې درجه مغیره کې به خود سینه ده څو شرایط شو دوا دریم نمبر چې کله شهید کېدل چې جنوب نه هیڅ کې نه نفاس کې نه در امام صاحب دا شرط لګي او راجح حرام ده څلورم شرط دی چې بالغ وي دا د امام صاحب درای موافق دی نابالغ کې دا چې حکم نه هغه غلب غسل ورکو پنځم شرط دی چې وځي مالی بکرانه شي څه بکرانه شي وځي مالی واخستلونه به ازلم لګ لګ کم شو او د احد د شهدا او وځي مالی نه واخستل شي نه په معنا نشي چې غسل نه ورکو اصل خدا رې چې مړی ته غسل ورکي خلاف اصل ویلیو کنه کوم حکم چې خلاف ولا سره خپل مورد پورې خاصه مورد د احد د شهدا دی هغه کې وځي مالی نو شپږم شرط دی چې ارتساس پکې نه راغله څه نه راغله ارتساس ته ورګ انتظار وکي راضي ګورې فكل من هرغ سړی قتل بالحديد چې قتل شي بوسمنه علی قتل ظلمن قتل شي دویم شرط وهو طاهر پاک وی دریم شرط بالغ وی څلورم شرط ولم يجب بها عوض مالي واجب نشي بدي قتل باندې عوض مالي ورثوان لي پنځم شرط معنا قتل خطا نه او شپږم عدم الارتساس راضي فهو في معناهم دا مقتول چره شهید دا په معنا د احد شهداو کې دی لہذا فيلحق بهم اغو سره به ملحقيږي بده کې چې خپل زخمونو کې به دفن کو خپل کپړو کې غسل بنور کو الک متن کې دارال وبه اثر معرکه کې هم مندل شي میدان کې وڅبي اثر د زخمي اثر د زخم سره والمراد بالاثر الجراحه زخم لانها زخم چې دلاله القتل دا دلیل د قتل چې قتل شوی خپل نه دی مړ وکذا خروج الدم وینه روانه و د داسې زینوینه وتل چام تور وینه نوځي معلومیږي دا زورې خړلې درځي خړلې دی وهلي خړې یغې د وجرین روانه وتل دویني من موضع عند داس یوزینا غیر معتاد چې هغه معتاد نه چي نه تیوزي لکه رسرګو نه نزي لاندې لیکلي دي وان خرج من دبره شرمګان وینه لاړه د پوجنه لاړه د ذکر نه لاړه شهید نه ځکه دم يخرج من هذه الموازي من غير ضرب في العدام تورتزينو نو غونو نه لاړه دا پکې راځي خبه برو ګوري جی امام شافعي رحم الله وی د جنازي منځ به کوو د جنازي منځ به کوو کا موږ څه ویلی و ولټه می ویلا موږ ول جنازي منځ به کوو کنه هغه وی جنازي منځ به نه کوو ورسېدلې به وجد بیانې چې دا تور ده کنه د دشمن یا د ظالم دې معنی چې دا اوهل شو اینه تلاړه کنه نو هغه پاک شو نو جنازي منځ خو د شبارس ته پاره شي الله پاکي کا وی بخا اخو الریډي پاک دی نو به څنګه شبارسي کې درسه وګوري والشافعي رحم الله يخالفنا مخالفت کې موږ سره به مونږ کې وي جنازي منځ به نه کوو ويقول وي دلیل کې السيف ترچ دا محا للذنوب دا ختمون کې د ذنوب دا ګناهونو دا محا فعال وزن دی مبالغه بکینه محو کوي فاغنى ندا به پروايي راولي ترى عن الشفاعت چې منګه شفاعت سي به کو جنازي منځ په کو یا فاغنيا مړې چې هغه مستغني کړي شو د شفاعت نه چې شفاعت سي وکړو ونحن نقول من ورتوايو تاسو وګورئ دا مون د دې د بار نه دي چې پاکي کو دا د دې د بار دي چې کرامي وکړو څه وکړه لکه دلیل پیدا دی دلیل چې په ماشوم جنازه کیږي کنه په انبیاو کېدل کنه حالن کې غو پاک دي
نو معلومه شوله جنازه د پاکېدو د پاره نه د مړي د کرام د پاره. ونحن نقول الصلاة على الميت صلاة بمړي باندې لاظهار کرامته د دې د پاره د چې اظهار وشي داغه د احترام. والشهيد اولى بها او شهید هډر اولاد د کرامت. والطاهر عن الذنوب جواب د خصم او پاک د ګناهونو نه چی لا یستغنی اخو نه به پروا کیږي د دعا نه. باقی کپاک خو درجه به اوچتیږي کنه لکه نبی شو سبی شو هلکه سبی ته خلق دعا نه کوي. لاندې فتح القدیر په عالم لیکلي لو اقتصر على النبي كان اولا ځکه دعا په سبی کې له ابوینو ته کیږي که سوچمي تاسو پوه شئ. لږ به وګورئ جی ما څو شرایط ذکر کړل د شهیدی دنیوي د پاره. شپږ شرایط کنه توجه شپږ شرایط یو شرط داو چې په علی قتل مانی دا سیوا یاد ساتي دا چې مسلمانان یې ملکی دا حکم هغه د پاره دی چا د پاره که کافر یې ملکی قطاع الطریق یې ملکی دغه شان اهل بغي یې ملکی کافر یې ملکی به که په څم ملکو شهید دی دا شرط دلته نشته لري نه کې مسلمان بل مسلمان ظلمن وجنی به دغه خبره ده. ومن قتلوا اهل الحرب هغه کس چې قتل کی کافر اهل حربین د دار الحرب والا او اهل البغي یا چا چې بغاوت کړي د اسلامی بادشاہانه باغین دیغه قتل کی یا قطاع الطریق قتل کی دا کوم چې لاري شو کوي څه وته وي ډاکوان نو به فبأي شيء قتلوه په زمانیم چې قتل کی لم يغسل غسل بنور کولای کی دلته دا شرط نشته. تاسو ورسېدلی عام مسلمانانو کې حکم دادې چې په علی قتلی نو عام طور به د گاڑی چې وهل شي ما تاسو د قتل خطای ښه عام طور قصدن نه وای کنه نو قتل خطا کې خودیت می کنه نو علی قتل نه دا دیت پکې دی او عوض مالی پکې را لې د وجنه دا دنیوي شهید نه دی دنیوي احکام به نه جاری کی. البته کڅوک په بم کې والو ته د دماکې ما کې هغه ظلمن مړ لکه هغه د بتم نه لګي چا ملکو دیت میت هم ناراضي ناغه اخروی شهید دنیوي شهید دی به غسل بنور کولږي. وګورئ ځکه شهدا د احد چې دلیل دا بیانې شهدا د احد خو د قتل په اله ټول نو قتل شوی زینه پکانو اشتل شوی پډانګو وهل شوی ما کان كلهم قتیل السيف ټول مقتولین د توري نه او سلاح د اسلحې نه. تاسو اکبر وګورئ من یو شرط دا ذکر کړلو چې طاهر وي البته دنیوي شهید وي غسل بنه ورکو دا څه نه کنه نو کې وسړې جنوب د جنوب او شهید شو امام سے وہی شرط موجود نشو د دنیوي شهید د غسل نه ورکول لہذا غسل به ورکو طاهر خو نه دي صاحبین وی دا شرط پکې نشته مړه کم شرط چې طاهر دي که طاهر یو کو بجنابت کی او یا خزی په هیڅ کی یا خزی په نفاس کی چې شهید شو غسل بنه ورکو دا شرط پکې نشته. امام سے وی دا د جنوب والا حکم د هیڅ عالم د نفاس عالم د دیو له هم غسل ورکو طاهر نه دي. وګورئ وإذا استشهد الجنوب کله چې شهید شي جنوب غسل به ورکول کیږي د امام ابراهيم الله رائے ده او دا راجح هم مفتى به ده. علامه شامی فرمایي وقال صاحبين فرمای لا يغسل غسل بنا ورکول کیږي د امام شافعي رحم الله رائے ده لان ما وجب بالجنه تسوګل کوم عقلي دلیل ذکر کړي غسل د څه د وجنه جنابت د وجنه اخو چې مل شو ختم شو جنابت د وجنه کوم غسلو اخو ژوندۍ سړی ته حکم غسل وکړه دا خو مړ شو هغه حکم ختم او د مرګ نه پس کم د غسل حکم دی هغه د شهید نه ختم دی شهید دیم پتن لګي پوهه شوي کنه دنیا ولا د غسل کم حکم دی په مرګ سره ختم شو او د مرګ نه پس د غسل کم حکم دی هغه د شهادت د وجه نه ختم شو غسل څنګه ورکو لانما ځکه هغه غسل وجب بالجنابه چې واجب د جنابت د وجنه سقط بالموت سره ساقط شو والثاني یو دویم کوم غسل د مرګ والا هغه واجب نه دی ولې نه دی واجب یعنی کوم چې واجب دی ختم شو او بل واجب نه دی نو یو واجب ختم شو او بل سره واجب نشو د شهادت د وجنه واجب نشو. امام سے فرمای ګوره ان الشهاده عرفت مانعه
غیر رافعه فلا ترفع الجنابه. خسته دلیل پیش کړی تاسو لوګو ګورئ یو مانع وي یو دافع وي. مانع دی ته وي چې شی راتلو ته پرې نه دي، تاسو په قیاس کې ویلي. دافع دی ته وي چې راشي ختمي کی. شهادت چې دی دا دافع نه دی چې کوم شی راشي ختم دي کی. مانع دی نو کوم غسل چې آلریډي راغلی د جنابت د وجنه هغه دفع کولی نشي ختمولی، او کوم چې البته مانع دی د مرګ د وجنه چې کوم غسل راتلو هغه نه پرېږدي، بس ټیک د هغه نه راځي. پته نه لګي پوه شوئ که نه. شهادت دافع نه دی مانع دی، او دافع معنا کوم چې اول نه راغلی نشي دفع کولی. ان الشهادت عرفت، دا شهادت معلوم شوی دی مانعتن چې دا به مانع وي د وجوب غسل میت نه غیر رافع نه دی چې غسل اوچت کی. لہذا فلا ترفع الجنابه، جنابت ولا غسل جنابت نو اوچتي غسل بم نو اوچتيږي. او بل دلیل نقلی و ورکان حضرت حنظله درمی حنظله پاتې کیږي نه غزا کوي ازما وړه لور ده مطلب موبایل باندې امدانات وي. نو حنظله رضی الله تعالی عنہ چې وکنه هغه شهید شو، ملائکه ول غسل ورکړل. تاسو شلان دي حدیث لیکلی بیبي نه تاسو کوي تاسو وکول جنابت په حالت کې نو غسل ورلا شاور کو ملائکه نو معلومیږي غسل وځه کې ورکو. اگر چې حکم د غسل مخلوق ته دی د اعتراض هم کولای شي، مخلوق خو نه دی ورکړی کنه څنګه دلیل نسی وینا نفس غسل خبره من کو هغه ورکړل شو. اگر چې الله پاک دا کار د ملائکه نو واخستو کار خو شو کړ. لاندې حدیث ذکر کړی حتی حدیث کې دام دي چې کور والے خوب لیدلو چې اسمان دروازه کولا وشي او اغلق دونه ددنا خو بند شي وغوي فعرفت انه مقتول من الغد، سبا له وفات کیږي. کله چې سبا کړلو دعت باربعه من قومها، سبا د قوم څلور کسان راوختل لیکځي. واشهدتهم انه دخل بها، یاد ستې ګورې هغه ما سره جما کړی د سبا څوک تهمت ونه لګي. وګورئ جی کما دي وقد صح صحیح ثابت ده ان حنظله رضی الله تعالی عنہ چې لما استشهد کله چې شهید شو جنوبند سحال کې چې جنوب غسلته الملائکه ول غسل ورکو. وعلى هذا الخلاف ما تسویلهم بدی اختلاف معنی حید خزدا نفاس والا خزدا نفسا او بيد نفاس والا هیڅ دو قسمه تاسو لوګو ګورئ اقریو ده دګیخته یو خبر خدای غر کا دنیا کم ځای ته ورسېدلې. توجه جی توجه. این هیڅ کی وفات شوله شهید شوله، این نفاس کی یعنی این روانه و شهید شو. دغه حکم بیان کو او که دغه هم شوله نو امام سی وی بدی حالت کې بم دي د غسل ورکول کی صاحبین وینه به ورکول کی. هیڅ وینه بند شوله لا غسل نه د کړه به شهید شو. نفاس وینه بند شوله غسل نه د کړه به شهید شوله. د دوړو صورتونو کې امام سی وی چې غسل به نو ورکو. پوه شوي کنه هیڅ نفاس وینه روانه ده او شهید شو، دوړو وینه بند شوله لا غسل نه د کړه شهید شوله. دوړو کې به غسل نه ورکو او غسل ورکو یم دوړو کې به ځکه طاهر نه ده کنه صاحبین وینه به ورکو. وګورئ کوم دی وعلى هذا الخلاف الحيض حيض او نفسا اذا طهرتا چې پاکي شي وي او لا غسل نه کړي دا صورت شو. وكذا قبل الانقطاع لاوین ولاړم نه روانه ده في الصحيح من الروايات سير روایت امام سنهم داري ودا مفتابي رايم ده. وعلى هذا الخلاف السبي لکبر وګوره ماشوم کوم دغه مسله ده. امام سی بو یو شرط پکې څو د دنیوي شهید د پاره غسل نه ورکول د پاره بلوغ څو تم مدرکه ما بده دماغ کې شي خوب درځي ظالم ځامن دي تاسو ورسېدلې کنه کوم ځای ته ورسېدو بلوغ شرط غني امام سی بنو بالغ خو بالغ نه نو غسل بنه ورکو ورته صاحبین ودا شرط نشته. وګورئ جی ولا هذا الخلاف السبي لهما داود وړو دلیل صاحبینو دغه شان لیوانه هم ده لیوانه چې شهید شي امام سی به غسل ورکو صاحبین وی نه به ورکو. د صاحبینو دلیل لري د غسل نه ورکول د شهید اکرام ده اکرام او اکرام د ماشوم شهید اولاد چې ویلاو شو ته ډیر مظلوم دي لیوانه چې
پکار دی چې اولاد چې د غسل ورنکړل شي لو والا کم دی ان السبي احق بهذه الكرامه سبي چې دا ډېر حقدار دی بدغه کرامت ای بسقوط الغسل باندې لاندې لیکلي لان مظلومیته اشد مظلومیت زیات دی ولو د امام صاحب دلیل دی ان سيف كفى عن الغسل في حق شهداء احد دا تور چې دا کافي شوی د غسل نه په حق د شهداء احد کې بس قتل شوی غسل ختم د څه ده کنه بوصف كونه طهرة خو شرط بګدار چې اوغه پاکه یو ولا ذنب على السبي وسرا شماشم ته ماشم الکه قران می ویل موږ بل ځای ته لاړو اے شهداء احد کې غسل زکه ختم شوی او چې دا تور د غسل نه کافي شوی و څه مطلب دی توري هغه پکړیو د ګنا نه بس غسل مو ورکوي او ماشوم توري پکړې د ګنا نه اخو ګنا نه الریډي پاک دی نو توري چې څوک د ګنا نه پکړې هغه د غسل مو ورکوي دا خو نه دی پکړې هغه الریډي پاک دی نو دا دغه په حکم کې نشو کنه یار ما ویل غسل نه ورکول خلاف القياس دي د څه ده کنه او خلاف القياس حکم څه خپل مورد پورې خاصي مورد کم دی چې تورې د ګنا نه پاکیاغه وګورئ ولو ان صيفه رشدا کفادا کې په شوی د غسل نه حق د شهداء احد کې به وصف کونه طهره په وصف د دې چې د تربه طهره تنوي دا په پاکي راولي ګنا به ول ختمي ولا ذنب على السبي ما شم معنی ګنا ونه چې توري پاکړي نو فلم يكن في معناهم دا په معنا نشو لګ برو ګوري شهید معنی کوم وینه مینه یبم تنه انزخه ارسي چې دا وینه ته چېږي الله ځان تر حاضر کی او کمی کپڑی دی بتین لري کو البته کوټه چولې دي زیتی کمی کپڑی مبړی دی بتین لري کو ولا يغسل نبوي انزل کیږي د شهید نو دمه وینا ولا ينزع عنه ثيابه نبوي استل کیږي دغه نه کپڑی لما روينا محکم ویل کنه زملوهم وينزع عنه الفرو البته لری کیږي بدغه نه فرو کوټ والحشو هغه کپڑی دوی بوخابه وا کپڑا وا مالوچ وغیرہ نه بیٹا کړي وا والسلاد غشن اسلابم تلریکو والخف مزيبم تلریکو د زيتي شری او د کفن سنه ده لان ليست من جنس الكفن اذا كذا طول چری د جنس کفن نه دي البته لک برو ګوري کفن مسنون درې کپڑے دي کنه نو کده شهید دو کپڑے پاتې شولې درې مور چولې شو او کزيتي وي زيتي تلریکو ولې شو درې بپریدو ويزيدون خلق بزيتي کچري ناقص في د مسنون عادتنا او کمي به کچری زائد وی ما شاو څومره چې خوښ شي اتماما للکفن دې د بر چې کفن تام شي بیان د شرط سادس الک شپږم شرط ما ویلو ارتثاث دسی وکنه ارتثاث خپل معنا د زړیدل توجه جی سمانه ده زړیدل نو چې شهید زول شي دسی وایا سړی زخمی شي او فورا مړ شي او په دې زخم کې زول شي رستو مړ شي نبی دا د احد د شهدا په حکم کې نه دی لہذا به غسل ورکو نور سورتونه ذکر کړي کم دي څه می ویل چې سړی زخمی شي د کافر د لاسه یا د مسلمان د لاسه ظلمن او فورا مړ شي نو لږ زول شي په زخم کې رستو مړ شي هغه د خوراک کې وکړلو سکا کې وکړلو هسپتال لویولو دوايي وشوله یا اوږد بیان وکړو اوږدې خبرې مبرې وکړې هغې نه پس مړ شو یا به د مونځ یو وخت تیر شو دا لا ژوندی و په ټولو صورتونو کې دا زخم چې دا زوړ شوی دی نو اوس د شهدا احد په حکم کې نه دی پاتې لهذا غسل به ورکوو ګورې ساتئ موږ وایو بار بار چې غسل به نه ورکوو دنیوي شهید نه دی دې مطلب بدانی چې د آخرت درجه کمیږي دا څه خبره دی کې نشته دی آخرت درجه بهرحال پوره ده راسئ که نه هیڅ خبره نشته دی بس دا دنیوي حکم دی موږ هغې سره بیان کوو ومن ارتث ارتثاث سے کنا ارتثث و ارتثث ومن ارتث هغه چې زول شي نو غسل وهو الکه ارتثاث تعریف وکړه کنا دا صرف شهید په حکم الاخرت ویخه وهو من صار خلقا هغه چې وګرځيږي زول په حکم الشهادت کی لنیل مرافق الحیات غدا چې دا حاصل کی هغه فائدې د ژوند فورا مړ نشي د زخم نه پسم د ژوند څخه فائدہ حاصله کی لأن بذلك ذکر چې د ژوند فائدې حاصله کړه د سره کم ظلم شوی دی کنه فورا مړ نشو غلط کم شو نو د شهدا احد په حکم کې نشو
لأن بذلك يخف أثر الظلم کم شو بدمانی اثر د ظلم فلم يكن في معنى شهداء احد کې نشو والارتصاص وسرز ارتصاص واوري ارتصاص تعریف دار ښه اي کول چې خوراک کوي به ملشي او يشرب يسکاک کوي به ملشي او یا نام يود شي به رست ملشي یا څواخلي یا خبر یو کی وګدي خبر یا منځو کی او یو داوا یا ځان له دوایو کی رست ملشي ایا کم دې کې حق دې دا غزينه را منتقل کی د امن زیتا التجوندی رست ملشي او ينقل یا نقل شي من المعركه د معركه مارکینا حیا جوندې دی صورت کی ولی د تمنګا غسل ورکو د شهداء احد په حکم کې ولی نه دی لانه نال زکه د حاصل کړه بعد لانه نال بعد مرافق الحیات بعضی فائدې د ژوند حاصل کړلې او شهدا د احد شو ماتو عطاشن اخو مړ شوی تګي والکأس تدار علیهم حالا چې کاسه چې وا یعنی دوبولو خې بدیو تیرې دو تاویدلو به خو چام نه قبل ولو بینس کلی د سینې چې د شهادت هغه درجه کمزوري شي خدا سینه د ثابته کا تاسو را صحیح کنه جنگ امامه کې داسې شی ویو اصله وي ما خپل ترزی له وبور وړي او درې کسانو یو کسانو باندې تاو شولې او یو بل چغله ورکه आवाज یې خوانه را لې غله ورکه غله ورکه دي ته ویل کی ويثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وګورئ فلم يقبلوا بين قبل ولي خوفا دوير ددينا خوفا دوجد ويرنا من نقصان الشهاده شهادت کې نقصان را نشي الا اذا حمل من مسرعه البته کم دې کې چې حق شو د دینه چلګو چت کو لګي غاړې ته کو نور جنگ زې کې دی او مړ شو نو دا ارتثاث نه دی ښه لہذا د تبا وصل نور کول کیږي کایلاتت یعنی د دې د بار اوچت شي دا کم دې کې چې جنگ جوړلې کایلاتت او الخيول شي پامالي نه کې بر به ونه ګرځي اسونه لګي غاړې ته کې نوري امن زل نه وړي دا به ارتثاث ځکني لانه ما نال شيء من الراحه دغه حاصل نه کو څه شي د راحتنا او که خیمه ته وړلو وړو کې خیمه ته غټه ته خدای امن زیاده بیا لکه ارتثاث دی چې ارتثاث ته نو به د شهداء احد په حکم کې نشو لئن ولو اواه کشری زی ور کې د فستات وړو کې خیمه غټه خیمه او خیمه یا وړو کې امه خیمه کان مرتثن دا بس مرتث شو لما بینا پوه شولې کنه مرتث معنا د تبوز غسل ورکول کیږي ولو بقي حيا حتى مضى وقت صلاه ارتثاث بل صورت بیانې تاسو ګورئ ما تاسو ویلو کنه ژوندې د دغه جنگ بځای کې دی زخمی پروت دی او د مونږ کوم وخت دی هغه ټول تیر شو د ژوندې دی دغه مونږ د بځمه پاتې شو کنه نو مونږ د چا بځمه پاتې کیږي روح خلکو دا غروغ دی لہذا ارتثاث دی د غسل ورکو ولو بقي كشري دا باقي وحيا جوندي حتى ماذا تردي تیر شو بوقت صلاه وقدمن وهو يعقل عقل كار کو دا قید ولګوا فهو مرتث دا مرتث لان تلك الصلاه چې صلاه دينا في ذمته دا دین وګرځیدلو د بذمه زګه د مونږ په پاتې شولو شقل کار کو وهو من احکام الاحياء او په ذمه مونږ پاتې کېدل خو د ژوندو خلکو د احکاماتونه دي دا وړي روح ژوندیو قال هدايه مولا فرمای تاسو په شوري کنه وهذا مروي عن ابي يوسف رحمه الله دا کوم مثلا مکړه دا د امام يوسف رحمه الله نه روایت ده چې مونږ ټیم به تیر شو د ژوندیو اوس کچري وصیت وکي به امور الاخره الک ما باندې زکات پاتې رغا دا کوي قسم کفاره ربانه پاتې ادا دا کې د وصیتونه وکي امام يوسف رحمه الله وی دام ارتثاث دی لہذا دې سړي ته غسل نو ورکول کیږي ورکول کیږي ما امام محمد رحم الله وی کړه اخرت د کارونو وصیت وکړلو کنه نه د دې کارونه دي چې د ژوند ول نه دي لہذا دا ارتثاث نه دی چې نه دی غسل به ورته نو ورکول کیږي امرګری پیږي کنه وګورئ ولو اوصاک وصیت وکي بشین بيوشي من امور الاخره د اخرت د امورنا نو کان ارتثاثا دا به ارتثاث وی امام یوسف رحم الله فرمای نو غسل به ورکو لانه ارتفاق زک وصیت کول فائدہ حاصل ولدي ارتفاق فائدہ حاصل ولدي وعند محمد رحم الله امام محمد رحم الله وی لا يكون دا ارتثاث نه دی زک وصیت کول من احکام الاموات
دا د مړو د احکاماتونه دي، د ژوندونه نه دي. او د امام محمد رحم الله قول مفتا به دی. الکه پنځم شرط دا چې عوض مالی بګینی اخیستل شوی، داسې وکنه. نو راځي ومن وجد قتیلا فی المصر، تاسو لږ بر وګورئ، یو سړی په یو ښار کې په یو کلي کې مړ ومندل شو، نه ده ته به اوس غسل ورکوو. وجه څه ده؟ ځکه کوم کلي کې کوم ښار کې کومه محله کې دا ومندل شو که نه، نو که چا اقرار وکړه چې ما وجلی ټیک ده که ونه شو، عام طور اقرار نه کېږي، نو د دغه محلې 50 کسانو ته به قسم ورکولی کېږي، قسامت ورته وایي. څو کسانو ته چې نه موږ وجلی دی، ما قتلناه ولا نعلم له قاتله، نه موږ وجلی او نه موږ د قاتل پېژنو، داسې قسم به کوي. پوهېږئ؟ او بیا به دغه ټول مجموعه محلې نه دیت واخیستل شي د دې مقتول ورثه ته، نو دا خو یې وجې مالي رالی، چې وجې مالي راشي بیا خو دنیوي شهید نه که نه. وګورئ ومن وجد قتیلا فی المصر غسل به ورکوو، لأن الواجب فيه القسامة والدیة، یو خو پکې قسامت دی بل څه دی؟ دیت دی. فخف اثر الظلم، اثر د ظلم کم شو. البته الا اذا علم انه قتل بحديدة ظلما، کدا خبره معلومه شوله چې په علی قتل مړ شوی دی، ظلمن قتل شوی دی، اگر که په ښار کې و اگر په محل، اگر چې په محله کې و، نو بیا به هلکه غسل نه ورکوو. ولې به نه ورکوو؟ بیا خو قصاص راځي که نه، قاتل نه دی معلوم ده که قصاص نه الو، بیا خو دیت نه دی که نه، عوض مالي نه دی. پته نه لګي پوه شوئ که نه. په محله کې و په ښار کې و په علی قتل باندې مړو دا معلومه شوله او قاتل پته نه لګي، نو اوس خو دیت خبره نشته که نو ظلمن مړ دی، اوس به غسل نه ورکوو. لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة اوی اعتراض. نو قصاص خم قصاص هم چې رالی که نه، نو هم د ظلم کم شو که نه، وی ظلم یې نه کمیږي. قصاص خو چا چې قتل کړی دغه د قتل سزا ده، ده ته خو څه میلاو نه شو، پته نه لګي پوه شوئ که نه. دیت چې د ده مقتول ورثو ته میلاو شي ابیل شی دی. دلته د قصاص خو د هغه د قتل د خپلې ګناه سزا ده. وهو عقوبة والقاتل لا يتخلص عنها ظاهرا، داسې خو یو قاتل هم نه خالص کېږي دی نه ظاهرا، قاتل چې دی نه خالص کېږي عنها د دغه عقوبت نه ظاهرا، نه رسوي په هر قاتل ته قصاص میلاویږي، خدا دې چې پتې خالي ولګي. چې لیکلي څلورم حاشیه کې فلو کان وجوب القصاص مانعا عن الشهادة، څه مطلب؟ که وجوب قصاص څه مطلب؟ چې په قاتل قصاص جاری شي نو بیا به دنیوي شهید نه، غسل به نه ورکوو. که داسې دې کړله که نه بیا به غسل ورکوو. یم ما خیال ونه رسېدلی. ګوره موږ داسې ویل که نه چې کله یو قاتل داسې و چې به هغه قصاص راتللو نو مقتول ته به غسل نه ورکوو، داسې مې ویل که نه. ځکه که موږ داسې وایو چې هلکه په یو قاتل قصاص رالی نو مقتول وس دنیوي شهید پاتې نه شو، غسل ورکوي، داسې ووایو، نو په هر قاتل باندې قصاص راځي، بیا خو به یو مقتول هم دنیوي پاتې نه شي. خیال هم دی که نه، یو دنیوي مقتول به شهید به هم پاتې نه شي. لاندې لیکلي ګوره فلو کان وجوب القصاص، که د وجوب قصاص معنی د شهادت نشي، د شهادت دروازه به بند شي، نو قاتل چې لا يتخلص عنها دا خو نه خالص کېږي د دغه عقوبت نه، یعنی د قصاص ول عقوبت نه ظاهرا. خامخا ورته میلاویږي خو چې معلومي، یا خو په دنیا کې ورته میلاو شي چې معلومي، او یا ورته په آخرت کې سزا میلاویږي، ډېره ګناه ده. امام یوسف امام محمد رحم الله فرمایي ما لا يلبث كالسيف ويعرف بالجنايات، دغه دی که نه کوم دی ته واوښتلو. اچھا جی ما خبره ده ما تاسو ته شروع کې ویلو که نه قتل عمد امام صاحب باندې تعریف دا دی چې قصدن قتل وي او په څه معنی علی قتل، او صاحبین وی قصدن قتل وي او په داسې شي وي چې عام طور ته سړی مري، مثقل شي ورته وي، درون شي، عام طور ته سړی مري. وی ونبي یوسف محمد رحم الله ما هغه شی لا یلبثو چې ټیم ناړی بس سړی تی مري، لکه اغم کس سیفي بشان د شي هم د توري په حکم کې دی، پوه نه شولې پې. یعنې که باغې څوک مړ شو که نه نو دا هم قتل عمد سره مړلی، نو دا هم دنیوي شهید دی، هغه صیب دی. او یو رفو دا خبرې به پیژندل کېږي په جنایتو کې انشاءالله تعالی. اخري خبره چې ظلمن نه یې مړ نو هغه به
دا حکم باغنه جاری کیږي چې غسل نه مور کوي. ومن قتل فی حد څوک په حد کې مړ شو رجم شو او قصاص یا قتل کړي او قصاص شو نو غسل به ورکوخه. حضرت معیز ته غسل ورکړی شوی وصلی علیه جنازه هم بکو لانه باذل نفسه لإيفاء حق مستحق علیه. وی سوال دا دی چې مونږ په مکوې کنه غسل مو ورکوي کنه د خو ګناه کړی دی وینا ګناه کړی د خدانی سزا ته پیش کړی دی. باذل نفسه خرج کو خپل نفس پیش کو قربانی کو لإيفاء حق چې پوره کې هغه حق مستحق علیه کوم چې بد واجب شوی کوم حق په واجب شوی او د قتل هغه ځان پیش کو. او شهدا د احد شو هغه باندې خو څنو واجب شوی او قتل شوی پتن لګي بوي شوی کنه فرق اصل کې بیانې دیو له غسل ولي ورکو دیو له ځکه غسل ورکو تاسو ماته متوجه شي دوه مسلو د بار د دلیل دی. جنازه په ولي کوي لکه غسل مو ورکوي د سي گزار کې کنه ګندا نه کم حق په واجب شوی هغه ځان پیش کو کنه به نبي غسل مو ورکوي کنه نو څنګه شهدا یو هد نه ورکول ویل نه هغه باندې قتل نو واجب شوی او به ځان فدا کړو او دې باندې واجب شوی ځان فدا کو علم دې کنه اوس به کولېږي. او شهدا د هد چې هغه بدلوا انفسهم ځانونه قربان کړي ولې ابتغاء مرضات الله تعالی د الله د رضا لپاره او دیو باندې خو یو شی واجب او د غیب وجه راغلیو نو فلا يلحق بهم دیو باندې ملحق کیږي دا غوسره چې موږ دنیا کې د شهید حکم هم به جاری کو. خاتمه د باب تاسو ګوري باغین پیژنې باغین اسلامی حکومت شي ته هغه نه چې څوک بغاوت وکړي د امام نه او جنگ شروع کی دی امام اسلامی حکومت سره باقاعده جنگ شروع کی اگر چې د اسلامی حکومت په ظلم مانی دا خبره زین کې کینه وایخه هغه چې په څه مانی مسله دا ده چې ته د اسلامی حکومت وایا یا اسی حکومت وایا د مسلمانانو حکومت دی اسلامی حکومت خو په ظلم نه وي دا جمله خو مزه ایکسپانش کومه ښه اسلامی حکومت په ظلم نشي کېدلی خو ظاهره کې اسلامی حکومت خلک په ظلم کوي نو مسله دا د ګوره چې کله یو حکومت د مسلمانانو حکومت هغه ظالمان جوړ شو او نور خلک را پاسېدل دغه خلاف بغاوت شروع کو اسلحه راواخیستله جنگ شروع کو نو حکم دا دی کته ته ظاهر وا چې دا باغین پناه قدی ته د حکومت ولا سو درېږي او کته ته اندازه ولګېدله چې دا باغین په حق دی هغه پناه قدی به د باغین سو درېږي او کته ته پته نه لګېدله چې څوک په حق دی نو به خپل ټاټ راونی سبس غلې کې نه چا سم ودرېږي. اوس دا خبره پوه شولې کنه اوس دا خبره چې بغاوت کله جایز دی نو بغاوت ال جایز دی چې دغه حکومت ظلم کوي او دویم ستاد بغاوت په وجه باندې هغه کوم نقصان کو دغه نه زیات نقصان جوړ نشي مخکې بلک ظلم کو بغاوت په وجه باندې ډېر خلکو ته تکلیف ورنکي او دا پریشانی دی پلان کې کار کو پلان کې خلک تکلیف کیږي کنه نو کس اگر چې ظالم حکومت هو خو ستاد بغاوت بوجه باندې نقصان نورم زیاتې دل خلک تکلیف کېدل لغه کې حکم دار غلې کې نه وس ته الضرر لا يزال بمثله 24 ماده د ضرر به مثل ضرر نه ځای لکه خلک وای کنه به دې دما په غلب په میتهزونین ځکه څوي درسې ستاد ظلم ختمته بوجه نورم نقصان جوړې لانجې جوړې به دغه حکم دی ښه دغه صورت کې ور سره به نه ملګری کی کوم ځای ته ورسېدلو ومن قتل هغه چې قتل شي د باغینو نه یا قطاع الطريقونه باغی جنازي من کو کافران نه دي مسلمانان دي خو چې به څوک دا شي نه کوي لأن علي رضی الله تعالی عنہ لم يصلي على البغاة مانی من نو کړي